دا د سوره قاف سو آیتونو. سوره قاف کې الله پاک د انسان د پیدایش، بیا د وفات کېدو او دوباره بیا د پیدایش د دې خبرې بیان کړې. مشرکینو د دې خبرې نه انکار کو او دا ویل چې اوس یو انسان هغه اډوکی شي او هر اډوکی د هغه زوړ شي او د یو بل نه بیل شي، یا دا چې دغه اډوکی هغه خاوره شي، نو دا به دوباره بیا څنګه جوړېږي؟ ځکه هغوی د خپل طاقت او د خپل قوت دې سره د الله د قوت او د طاقت مشابهت کوو چې کنه الله هم زمونږ د طاقت غونته طاقت دی. یو څیز ختم شي نو هغې نه موږ بیا دوباره هغه څیز نشو جوړولی. الله رب العالمین به څنګه د دې انسانانو د دې غوښو نه او د دې اډوکو نه بیا د انسان جوړی؟ د دې خبرې نه هغوی انکار کوو. د هغې جواب الله رب العالمین دوی ته ورکړ. الله وفرمیل چې ما ړومبنی پیدایش کړی دی چې هغه وخت کې د دې انسان څه شکل هم نه موجود او ما جوړ کړی دی. نو یو ځل چې یو څیز جوړ شي نو بیا هغه جوړونکي ته دوباره د هغه څیز جوړول دا اساني د ړومبي جوړول. کارخانې والا ته اول ځل جوړول سخت وي، په دوباره باندې بیا جوړول او تین باره باندې هغه ته بیا اساني. الله وفرمیل ما ړومبی دا انسان جوړ کړی دی، دوباره جوړول یې ما ته آسان. دې آیاتونو کې الله رب العالمین دا خبره هم بیانوي چې د انسان جوړول او دوباره را فاسول د خبر نه او دله انساني شکل ورکول دا خو آسان کار دی. الله فرمایي د دې نه سخت کار چې هغه دا دی چې د انسان په دې دننه زړه کې کومې خبرې دي نو په هغې باندې زه پوهیم. لا الفاظ یې ویلي ني، په خوله باندې او په ژبه هغه خبره رایستې ني. الله وایي زما په علم کې چې دی به دا خبره کوي او د ده په دې زړه کې دا خبره ده، د ده په دې زړه کې د دې فلانکي کار اراده ده. ځکه الله خپل صفت بیان کړی چې ان الله علیم بذات الصدور. الله پوی دی د سینو په دننه خبرو باندې. نو چې کله دغه علم ورسره دی نو د انسان د جوړولو دوباره دا علم الله سره شته دی او الله رب العالمین دوباره دا کولی شي چې د انسان بیا جوړ کړي او بیا یې را پیدا کړي.